سلامونه ملګرو. جنید خان پاکستان د نیوزیلند نه په دریم ټي 20 میچ کې چې کوم شکست خوړلی دی، ډیر زیات غټ تنقیدونه د پاکستان په ټیم باندې روان دي. سپیشلی د پاکستان چې بیټینګ کم لاین اپ دی په هغې باندې غټ تنقید روان دی. د پاکستان چې کوم پلینګ 11 دی په هغې باندې هم غټ تنقید روان دی. په دې ویډیو کې مونږ خبره د بابر اعظم په کپتانۍ او ورسره د پاکستان بیټینګ لاین اپ باندې کوو. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او خپل رای به راسره په کمنټ کې ضرور شریک کوئ، ځکه بېګا چې کوم میچ شوی دی د پاکستان ورسز نیوزیلینډ دریم ټي 20 میچ دا د راولپنډي په سټیډیم کې او دا داسې پیچ ته داسې وکټ ته چې بالکل فلیټ ټریک ته بالکل فلیټ وکټ ته ټرن په دې کې نشته، وکټ ټو وکټ بال راځي او په دې باندې زیات سکور کیږي. په دې باندې 200 پلس سکور په هر میچ کې کیږي او چیس کیږي. ورپسې هم پاکستان چې کوم 178 رنزونه کړي نو دا پیچ د 178 رنزونو نو، ځکه هغه ورپسې ډېر ایزلی د نیوزیلینډ ټیم وګټلو. صرف په یو بیټسمین باندې د یو بیټسمین په بیټینګ باندې چې 87 رنزونه چیپمین کړي تقریبا په 42 بالونو باندې ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړو. په 42 بالونو باندې 87 د پاکستان کرکټ ټیم کې به ډېر کمو کھلاړیانو کړي. تر اوسه به صرف د نیوزیلینډ دغه میچ نه نورو میچونو کې هم په 42 بالونو 87 چا تر اوسه نه کړي پاکستان بیټسمینانو کې. جی پاکستان چې کوم بیټینګ لاین اپ ته په هغې کې چېرې زه خپل ځاني خپله رایې درکړم چې سایم ایوب او بابر اعظم اوپننګ کوي، نو که چېرې سایم ایوب آوټ کېږي نو بیا په ون ډاون باندې فخر زمان راتلل پکار دی یا عثمان خان راتلل پکار دی. که چېرې سایم ایوب آوټ کېږي نو بیا رضوان راتلل نه دی پکار، ځکه رضوان او بابر اعظم چې کوم دي دا د یو کیلیبر کھلاړیان دي. مطلب دا سلو دا لږ ټایم اخلي چې دی سټ کېږي ټایم اخلي، بالونه دی نه زیات ویسټ کېږي. ځکه پرون رضوان چې کوم دی تقریبا په 21 بالونو 22 رنزونه کړي یا په 22 بالونو 21 رنزونه کړي. بابر اعظم په 27 بالونو 37 رنزونه کړي که سکور یې کړی. جی او بل طرف ته چیپمین روز په 42 بالونو باندې 87 کوي. وکټ لوم ګوره داسې د استرالیا وکټ نه و یا د انګلند وکټ نه و چې سکور پې نه کېدو، یا فاست ټریک باونس پکې ډېرو یا په پیچ کې سوینګ ډېرو سکور پې نه کېدو. نو فلیټ وکټ ټو وکټ بال او ټرن په هغې کې نو میکسیمم سکور پکارو پاکستان ته. یو خو بیګاني میچ کې پاکستان سکور کم کړی، وجه همدا وه چې بیټینګ لاین اپ کې چینج راوستل پکار دي. د بیټینګ لاین اپ سره مطلب بابر اور مطلب سایم ایوب اوپننګ کوي، بابر له پکار چې نمبر 2 نمبر 3 له راکوشي، رضوان له اوپننګ ورکړي سایم ایوب سره. که چېرې سایم ایوب آوټ کېږي نو بیا پکار دی چې فخر زمان مخکې کوي یا عثمان خان هیټر مخکې کوي چې په یو اینډ له هیټر لګیا وي، بل اینډ له ورسره سنګلو کولو والا لکه رضوان او بابر اعظم غوندې کھلاړي، او یو سایډ له فخر زمان وي یا یو سایډ له سایم ایوب وي یا یو سایډ له افتخار چاچا وي یا یو سایډ له اعظم خان وي یا یو سایډ له عثمان خان چې لکه مطلب هیټ کولی شي. نو بیا به سکور رواني، سکور به رسته ودرېږي نه. که یو طرف له بال مس کېږي هم نو بل طرف له به سټرایک ریټ برابرېږي. خو نه چې کله په دواړو لکه 2000 اوس چې کرنټلی کوم د پاکستان او انډیا میچ شو، هغې کې هاردیک پانډیا د میچ نه پس دا انټرویو ورکړه چې کله رضوان او بابر اعظم په کریس راغه نو دی ډېر زیات ټایم ویسټ کو، دی ډېر زیات بالونه ویسټ کړه. نو هغه ټایم موږ له اندازه وشوه چې دا میچ زموږ لاسونو ته راتلو واله دی. دا هاردیک پانډیا جواب هاردیک پانډیا د میچ نه پس انټرویو ورکړې وه. نو چې کله هم ګوره بیا ټي 20 فارمیټ خو لیمیټډ 120 بالونه دی کې. جی د دې کې تا 10 بالونه مس کړ نو دا خو ډېر زیات اثر غورځوي. 10 بالونه چې تا نه غلط لاړه، 10 بالونه چې تا نه مطلب ډاټ شو نو دا خو ډېر غلط بیا میچ کې پته لګي. او بیا ټي 20 فارمیټ کې یو رنز ډېر زیات قیمتي او سټرایک ریټ ډېر زیات اثر غورځوي. تر اوسه پورې په ټي 20 فارمیټ کې 140 پلس سټرایک ریټ چې کوم دی هغه صرف او صرف د شاهد افریدي دی. شاهد افریدي نه پس چې هغه تقریبا 7 کاله شو چې ریټایر شوی دی. شاهد افریدي نه پس بل موږ له داسې بیټسمین میلاو نه شو چې هغه سټرایک ریټ ډېر های وي، 140 پلس وي، 150 یا 160. 160 خو ډېره لویه خبره ده. جی نو سټرایک ریټ ډېر زیات امپیکټ غورځوي په ټي 20 فارمیټ کې. بیټینګ لاین اپ ډېر زیات امپیکټ غورځوي په ټي 20 فارمیټ کې. نو د پاکستان چې کوم بیټینګ لاین اپ ته پرون سکور کم شو، سکور په څه وجه کم شو هغه الریډي تاسو له ما وجه ایکسپلین کړه. تاسو راسره هم خپله رایه شریکه کولی شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.